بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. ډیرو قدرمنو معززو د ټولو اول زه د حافظ عبدالرؤف حفظه الله او د فضیلة الشیخ عارف الله حفظه الله او د دوی سره د راغلو ملګرو د ټولو شکریا ادا کوو چې دلته دوی تشریف راوړه او راغلل. الله عز وجل د دوی ته اجرونه او ښایسته بدلې ورکړي. عزتمندو اوریدونکو او کتونکو، په ملک کې حالات اندرونی بیرونی سازشونه شروع دي. سیاست دې ځای ته راورسېده چې سیاست نه نفرت د خلکو پیدا شي. په سیاست کې خلک انتقامي کاروایانې کوي. د ملک معاشي حالات هغه عدم استحکام طرف ته روان دي. امن و امان د ملک هغه په خرابېدلو کې دی. نو د دې ټولو خبرو په نظر کې نیولو سره پاکستان مرکزی مسلم لیگ د هغوی قیادت فیصله کړې ده چې په ټول ملک کې اتحاد کانفرنسونه هغه منعقد کړي. څه کانفرنسونه هغه وشو الحمدلله ډېر په کامیابۍ سره. را روان کانفرنس چې موږ به انشاءالله په هغې کې برپور شرکت کوو او تاسو ټولو ته د شرکت دعوت درکوو. هغه به روز اتوار 11 جون او شام 6 بجې FC چوک ډینس پلازا پېښور صدر کې. په دې کې به د پاکستان مرکزی مسلم لیگ مرکزی قیادت انشاءالله هغوی شرکت کوي او د دې پاکستان د هر مکتب فکر علماء کرام مشایخ هغوی به په هغې کې شرکت کوي، بیانات به کوي او پیغام به دا وي چې په دې ملک کې علماء کرام ټول مسلمانان هغه متحد شي. موږ ټول مسلمانان په لا اله الا الله په دې باندې سره راغونډ شو، نفرتونه ختم شي، بغض ختم شي، بدامني ختم شي او د مسلمانانو اسلامی دعوتونه هغه په خیر سره په کامیابی طرف ته روان شي. نو تاسو ته بیا دعوت درکو چې اتحاد کانفرنس بروز اتوار 11 جون سن 2023 او شام 6 بجې دا پروګرام به شروع کیږي. ټول مسلمانان په دې کې شرکت وکړي. وجزاکم الله خیرا وبارک الله فیکم. اتحاد کانفرنس 11 جون بروز اتوار شام 6 بجے FC چوک ڈینس پلازا صدر پشاور.